د نبی کریم رؤوف الرحیم صلی الله علیه وسلم خو ډیر معجزات او کمالات دي، خو یو پکې ډیر یو کمالي واقعه چې یو پیاله پي او تقریبا 80 صحابه کرام د دغه یوې پیالې پي نه ځان موړ کو، دا ټول په دغه یو پیاله پي باندې ماړ شو. بخاری شریف کې دا واقعه ذکر ده په کتاب الرقاق 955 نمبر صفحه کې. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ خبر واقعه بیان. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمائیں وای کله کله بدل وږي د لاس ما د خپل ګیډ په ځمکه باندې کې خودلام، او کله کله بدل وږي د لاس ما په خپل ګیډ پورې کاڼي وتړلم. یو ورځ ډېر زیات وږی شوی وم. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي زه په یو داسې لار کې کېناستلم چې په هغه لار باندې به صحابه کرامو نبي علیه السلام گزرانو. حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ را روان دي. جناب ابو هريره رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي زه ورپاسېدم او ابو بکر صدیق صاحب نبی دی وباني پته ورته آیات تپوس کړل. فرمایي چې ما دې دا تپوس د دې وجې نه وکړو چې ابو بکر صدیق صاحب زما مخ ته سیدي او زما د لوږې احساس ورته وشي چې نن خو ابو هريره صاحب ډېر وږی دی. خو لیکن ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ما ته هغه آیات جواب راکړ او داسې تیر شو. او لږه موده وروسته جناب عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ را روان دی. زه ورپسې بیا ورپاسېدم، ورته مې وویل چې دې آیات مبارکه څه مطلب دی. عمر فاروق صاحب ما ته دا آیات جواب راکړ، لیکن عمر فاروق صاحب زما لوږه محسوس نه کړه، زما په لوږه باندې پوه نه شو. زه بیا کېناستلم، لږه موده وروسته ګورم جناب رحمت للعالمین پیغمبر را روان دی. سبحان الله. چې کله حضور مبارک مې خواته راغله زه ورپاسېدم چې حضور مبارک مې وویني. زما یقین و چې حضور مبارک به زما د لوږې احساس وکړي. چې کله ورپاسېدم حضور مبارک راته د مخکې د وویل ابو هريره صاحب ستا په مخ کې د لوږې اثرات ښکاري. ای ابو هريره ستا د سوال جواب زما سره شته، ما پسې وروستو را روان شه. سبحان الله. حضرت ابو هريره رضی الله عنه مبارک فرمایي زه په نبي علیه السلام پسې روان شوم. نبی علیه السلام کور ته لاړ او کور کې په یو کپ کې پای پراته یو پیاله کې. تپوس وکړو دا پای کوم ځای و؟ نو ورته وویل دا تاسو ته چا هدیه راکړې؟ نبی علیہ السلام ابو هريره صاحب ته وایي یا ابا هريره، ای ابو هريره صاحب دی ما ورته وویل چې لبیک یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، ای د الله تعالی رسوله حاضر یم، هر خدمت ته حاضر یم، څه امر دی؟ وایي ما ته نبی کریم رؤوف الرحیم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ای ابو هريره لاړ شه او ارلسو پکې چې څومره صحابه کرام دي هغه ټولو صحابو ته ووایه چې حضور غواړي. تقریبا 80 صحابه کرام دي په ارلسو پکې د نبي علیه السلام شاګردان 80 کسان. ابو هريره صاحب وایي ما زړه کې وایي چې یو کپ پیاله کې پی دي او ما د نبي علیه السلام ولې وایي چې لاړ شه ټول صحابه راغله. زه په خپله دومره وږی یم چې د لوږې د لاسه مې دا ګېډه په ځمکه پورې نه کوله
او ما ته نبی علیہ السلام وایي چې ټول صحابه راغله دا خو کېدای شي چې زما ونشي خو لیکن د نبی علیہ السلام حکم زه لاړم او هغه ټول صحابه کرام تقریبا د ټیم باندې او بیا صحابه هغه ټول مې راوست او بیا نبی علیہ السلام ما ته فرمایل چې اے ابو هريره دا پیاله د په واخلا او بدل صحابه باندې تقسیم شروع کا ابو هريره مبارک فرمایي ما پیاله واغستا د حضور مبارک امرو یو صحابي ته ورکوما هر صحابي دا پیالي د خپل ځان کړي تر دې پورې چې حتی روي القوم كلهم د حضور مبارک لاس مبارک ور سره لګېدلې دې مبارک پیاله دا هغه یو پیاله پیدي او 70 صحابه کرامو د یوې پیالې نه ځان په مړخې باندې موړ کو او یا صاحب کرام قربان دي ماړه بیا می پیاله راوځه او نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راوړه چې د الله رسوله پیاله په ما شان ده وی نبی رسول الله والسلام راته فرمایل چې بقیت انا وانت اے ابو هريره زبادم او تبادم او فتبسم النبي صلی الله علیه وسلم نبی رسول الله والسلام خو خاندل چې ابو هريره تاسو لکه سوي چې یو پیاله پیدي او دا به چا ونشي خو لیکن لاسونه مبارکونه د چا نبی علیہ السلام نو بیا ابو هريره فرمایي چې ما ته نبی علیہ السلام وی چې بشرب پیاله واغله وسکه هريره فرمایي بشرب تو ما وسکه ومسکل په دې ځای ته بیا نبی علیہ السلام وی بشرب بیا وسکه بیا وسکه وی په دې ځای ته بیا وی چې وسکه حضرت ابو هريره رضی الله عنه مبارک فرمائے اے اللہ رسول زمانی پر بلا یزال بند قسم وی چې نور ما کی اس قسم گنجائش نشتا پیخی ورشوی ما سب قسم گنجائش را پکی نشتا نبی علیہ السلام مخاندل او فحمد اللہ وسمع دا اللہ حمد و سرائی بیان کرا بسم اللہ ویلا او آغا پیانے بیا خط پکڑا داو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لاس مبارک کمال چې په کوم لاس باندې حضور مبارک کوم پیاله ټچ کړی دا نو هغه پیاله کې داسې کمال دی چې یو پیاله دا او 70 صحابه کرام د ابو هريره سره او یا صحابه کرام د یوې پیالې نه مړیږي سبحان الله